बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। د زکات متعلق چې کوم اهم احکامات ته ورمنځول بیان او شرع ګوري. اوس دا د زکات ادا کول دي، په چا فرض دی په چا نه دی فرض، هغه تفصیل بیان شو. اوس دا چا باندې چې فرض دی نو دی به اوس ورکوي زکات چاله. کله به ورکوي نو خو مخکې خبره تېره شوې ده چې کله کال پوره شو نو دا زکات په ده باندې فرض شو. تر څو پورې کال پوره شوی نه بشر دی چې صاحب نصاب ای نو ایډوانس زکات ورکولی شي، ولیکن یو کس بس د سره صاحب نصاب نه دی او د زکات ورکول غواړي نو د باندې چونکې لا فرض نه دی صاحب نصاب نه دی نو دی که زکات ورکړي دغه زکات صدقه کې شمارلی شي خو لیکن دا زکات کې نه شمارلی کېږي. لہذا یو کس د کال تېرېدلو نه مخکې زکات ورکول غواړي نو کم سے کم یو خبره به ضروري چې دی به د مخکې نه صاحب نصاب ای. کال به تېر شوی که نه دی تېر شوی خو مخکې نه صاحب نصاب ای نو به یې زکات ورکولی شي. اوس ورکوي به یې چاله نو د څلور خبرو به خیال ساتو. په دې څلور خبرو کې که چېرته یو خبره کې معمولي غونته کې فرق راغی نو په هغه صورت کې به دغه زکات به صحیح نه وي. هغه څلور خبرو کې لومړنۍ خبره مصرف د خرچ کولو ځای یعنې چاله به ورکو، یو به په دې باندې خبره. دویم دا دی تملیک، او دریم بلا عوض، او څلورم دی نیت. مصرف څه ته ویل کېږي؟ چاله به زکات ورکو، چاله به زکات نه ورکو. نو چاله چې ورکو هغه ډېر دي، البته چا باندې نه کېږي هغه به یې زده کړو، هغه لږ اسان دي. نو چې په هغې باندې پوه شو نو نور باندې به په خپله پوه شو چې چاله ورکول جایز دي. نو موږ هغه ذکر کوو چې چاله زکات ورکول جایز نه دي، هغه به ذکر کړو. نو د هغې نه علاوه هغه نور پېژندل به په خپله باندې اسان شي. چاله زکات ورکول جایز نه دي په هغې کې لومړنی غیر مسلم. غیر مسلم کار څنګه دی؟ که د بل ملک دی که د دې ملک دی کار څنګه دی؟ خو به چې غیر مسلم وي نو په د زکات نه کېږي، که مالدار دی که غریب دی کاره بلا. نمبر دو غنی. غنی چا ته وایي؟ مالدار به چا ته وایو جي؟ کم کس صاحب نصاب وي، کم کس صاحب نصاب وي دته څه ویل کېږي شرعاً مالدار. یو دا دی. دویم مالدار یو بل کس دی، یعنی دی مالدار نه خو لیکن په هغه زکات نه کېږي. دینه مراد هغه کس دی چې کم کس سره نقدي ورسره ده، سونا چاندي شته نشته، البته کور کې د ضرورت نه زیاتي سامان مطلب دا دی چې کال سره هغې ته ضرورت نه رسېږي چې د خوند مزې لپاره کور کې پروت دی، هېڅ ضرورت ورته نه راځي، هېڅکله هغې ته ضرورت نه راځي. څه څیزونه ده چې مستقل د ضرورت نه زیاتي، لکه ټي وي شو دا ضرورت نه زیاتي څیز دی، هېڅ ضرورت ورته نشته دی. یا داسې نور بلا شی نه دي چې هغه د انسان د ژوند سره څه اهمیت نه لري. ضروریات اصلیه کې د ټولو نه اول څیز مکان چې کوم کې انسان اوسېږي، که دا قیمتي دی که غیر قیمتي دی، که وړوکی دی که غټ دی، کار څومره خرچه پې شوې ده، رهایش دپاره مکان، د قرنګې لباس د اوړي یا د ژمي دا د انسان ضرورت کې داخل دي. یا دا قرنګې د خوراک دپاره کوم څیزونه که د کال غله ده که د نیم کال غله ده وغیره وغیره دا د انسان د ضرورت څیزونه دي. یا دا قرنګې تیزاب شو د موسم مطابق دا د انسان د ضرورت څیزونه دي. دا قرنګې سورلی شوله دا د انسان د ضرورت څیزونه شو. اسلحه شو چې په دې د انسان د ځان حفاظت کوي، دا څیزونه د انسان ضروریات اصلیو کې داخل. یعنی هر هغه څه چې هغې باندې د انسان د زندګۍ بقا وي، د انسان د زندګۍ حفاظت پې کېږي، چاہے رهایش دی، چاہے لباس دی، چاہے خوراک دی، چاہے اسلحه ده، چاہے سورلی ده، د دې څیزونو نه علاوه چې د هغې د انسان د زندګۍ د بقا سره د حفاظت سره څه تعلق نشته نو دغه څیزونه ضرورت نه زیاتي دي. نو چې کوم داسې څیزونه چې نه استعمالېږي څه خوند دپاره کور کې پراته دي نو هغه ضرورت نه زیاتي دي. لہذا هغه څیزونه یو کس مالک دی. نو په دا زکات فرض دی ځکه دا زکات کې نه دي دا څیزونه. زکات کې صرف څلور څیزونه: سامان تجارت، نقدي، سونه، چاندي.
دې سيزونو کې زکات نشته ولیکن د ضرورت زیاتی سامان شته او هغه نصاب ته رسي 52 توله چاندي قیمت دا هغه زیاتی سيزونه رسي نو ته غریب پسه ده ضرورت زیات خرڅ کزاله بیروزګار نه مانکا لہذا دې زکات نشي اخیسته نو غني دوه قسم شو یو هغه چې هغه باندې په خپل زکات فرض ده دویم غني هغه چې زکات په فرض نه دي ولیکن هغه ستې نشي دوه باندې پوي شو درې د انسان اصول نمبر 4 فروع اصول نه مراد د چانه چې دې پیدا دي اصول نه مراد مثال بتاؤ لار مور نیا نیکو زور پسې بابا در نیکو وغیرہ یا نانی دا غنګ نانا شو دادا دادی وغیرہ مو په خپل ټول ته نیا وایو نیکو وایو اردو کې لږ فرق دی نو چاہے د مور د طرف نه رشتہ لري چاہے د پلار د طرف نه رشتہ ده ندی ته موږ اصول وایو نو دې کسان باندې زکات دي کې غریب دی او کمالدار دی فروع نه مراد ددنه چې کوم پیدا دي د رشتہ دار دی او ددنه پیدا دي ددنه چې کوم پیدا دي مثال بتاؤ زوی لون جی نوسین نوسی د څه په پوتا پوتی او نواسا او نواسی وغیرہ وغیرہ ارس پوری درې د اصول دي لہذا دې نو یو خبره تاسو سمجھ کړه غلي او اصول کې بساوقات من یو کس ته مور وایو مثال په تور مېرا نه مور پلار نو ودونه کړی دي دوه ته یو نه دا پیدا دي یو مېرا نه مور ده د نکاح په اعتبار سره دوه د لپاره حرام دي منکوحه الاب یعنی پلار چې د کومه خزه سره نکاح وکړه نو چاہے دا زوی دې پیدا دی او که پیدا نه دی نو په دې زوی د دغه خزه سره نکاح نه جایز ده نو د نکاح په اعتبار سره دوه یو شان دي دیږي په خبره باندې ولیکن زکات کې فرق دی دا کرینګ رضاعت یعنی د نکاح په اعتبار سره د چې د چانه سینې رودلې پیسګلې د درځي مور د دوه سره نکاح نه کیږي دا هغه سره نکاح نه کیږي یا دا کرینګ دا هغه چې کوم یا دا هغه سره نکاح نه کیږي یا د پلار چې کومه د دمه خزه ده د مېرانه مور د نکاح سره نه کیږي ولیکن زکات کې فرق د زکات دې نه دی پیدا نو چې دې نه دی پیدا سید نه دا مستحق دا غریب د زکات ورکول شي فرق باندې کوئی دا کرینګ فروع یو کس ماشوم چارا واستو کور کې غټ دې دا زما زوی دا زما لور دا حالانکه د نه پیدا نه دی اگر چې سینې ورکړ رضاعت رشتہ ور سره ثابت شوی ده نکاح سره نه کیږي ولیکن زکات په کیږي زکات د نه نه دی پیدا د اینی رشتہ باندې کې ضرورت ونه باندې کوئی شو نمبر 4 5 سید سادات کم سید چې دي په دې باندې زکات نه کیږي که غریب یو کمالدار او سید نو مراد څوک دي نو فقهای کرامو دغه سید د نبی علیہ السلام اهل عیال ته ویل کېږي د فاطمه رضی الله عنها په ذریعہ سے چې کوم اولاد سلسله ورش اصل کې ویل کېږي هغه البته فقهای کرام په کې اوسو کسان نور داخل کړي چې دا وی په اولاد کې سو کم دي دوه د نبی علیہ السلام ترونه دي حضرت عباس دویم حضرت حارث بن عبد المطلب دا دوه حضرت دا د نبی علیہ السلام تر دام تر دوه دادي د دې په اولاد کې چې سو کم دي دا 1 2 3 حضرت جعفر حضرت عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ دا پنځه کسان دي د دې په اولاد کې چې څوک دین دي ته سادات وي عموما من سید علی رضی الله عنه په اولاد کې چې کوم دی هغه ته وایي د فاطمه رضی الله عنها په نسل کې چې کوم دا غوښنه کوم روان شي عموما ولیکن سید سادات دا ټول دي د عباس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تر حضرت حارث بن عبد المطلب د نبی علیہ السلام تر حضرت جعفر حضرت عقیل حضرت علی رضی الله عنهم ان دې څو رشتہ دار ډیرو ترنه ډیرو نور په ایمان نه دی راوړل نو لہذا دوی چې کوم سلسله ده د دوی چې کوم کده حارث رضی الله عنه په اولاد کې دا جعفر عقیل علی رضی الله عنه په اولاد کې چې څو کوم دي دې ته ویل کېږي سید لہذا دوی ته نشي ورکول دا پنځه دي شپږم په دې پوه شئ دا سکس چې دا غستا د غریب
د مستحق د زکات دی دی یو کوم نه دی د زکات مستحق دی ولیکن ستا غالب ګمان دا دی چې دی به د زکات په ناجایز ځای کې لګوي ستا غالب ګمان دا دی چې دا ولکه مې پیسې ورکړې 400 پیلي او پیم به پیلي بنګ به پیلي دا بل څه بلا دا آیس به پی اخلي څه ډمتوب څه رامیتوب څه نور څه ستا غالب و چې دا په ناجایز کارونو کې به لګوي د زکات ورکول ناجایز دی په خبره پوهېږي او د هغې وجه ده وتعاونوا على البر مخکې څنګه دي والتقوى او بیا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان یو کس ظلم زیاتې کوي ګناه کوي کې به تعاون نه کېږي تعاون به ورسره نه کوي نو دا شپږ کسان دي چې دوی باندې زکات نه کېږي دا شپږ کسان د دې نه علاوه چې څومره دي په ټولو باندې کېږي په دې خبره اوس پوهېږئ شپږم کم کس شو ما ونیول که شپږم کم کس شو چې کم کس تا غالب ګمان دا دی چې دا به د زکات پیسې په ناجایز کار کې لګوي په ده باندې زکات دله ورکول ناجایز دي نه دا شپږ کسان شو دي غیر مسلم شو اصول فروع شو غنی شو سید شو دغه کس شو دې علاوه د دې نه علاوه پارچه کېږي اوس پارچه کې مسکین شو فقیر شو مسافر شو رور شو خور شولا تورنه شو ماماګان شو وغیره وغیره ټولو باندې کېږي بشرط دی چې غني نه د غریب اصول فروع کې سید نه ستا ترونه دي غریب دی مستحق دی بالکل ستا د زکات بهترین مستحق هغه دی نو غلی ورکا ستا ماماګان دي یا د غریب دی خو رونه دي هر رور او خور کې دا یو خبره ضروری ده چې ستا په خرج کې نه مثال په تور دورونه دي مشرور پیسې ګټي او کشرور مسله خوري شریک دي روزګار یې په خوراک کې شریک دي نو کوم رونه چې په خوراک کې شریک وو یا کوم خويندې چې په خوراک کې سره شریک وي نو چونکه کته هغه ورکه عموما دوی یو بل نه اخلي راخلي لکه خزه او خاون چې نو خزه او خاون اگر چې نه اوس دی یو کوم نه دي خزه او خاون ګورهان غیر مسلم کې نه غني کې نه اصول کې نه پرو کې نه سدي یو کوم نه دي او خزه باندې زکات نه کیږي که خاون ورګي که خاون ورګي په خزه باندې زکات نه کیږي تب کې ووم دا عمولیکو زوجین د دې یو بل باندې زکات نه کیږي دا غي وجه دا ده چې عموما دوی یو بل پیسې راځي که خاون غریب خزه ورګي که خزه غریب خاون ورګي دی یو بل ورکړه راکړه کوي یو جب نو دا تاسو شوي چې ګویا کې د تر حجب په ځای باندې په دې باندې جب کې پیسې واچي نو دا یو جب لزیږي په لحاظ په دې باندې زکات نه کیږي زوجین د دې نه علاوه ورونه شو خويندې شو ستانه بین دي خرچه یا ستانه کم سے کم جدا ده مستحق دي او د ټول شرایط په کې موجود دي بالکل په وی باندې زکات کی په دې خبره باندې کوئی شو دي ورکو به چاله د ټولو غوړه بهتر ستا قریبي رشتہ دار چې کوم ستا قریبي رشتہ دار دي وي ستاسو زکات مستحق دي به قریبي رشتہ دار او پسې دیم نمبر ستا گاون پسې به دې سهستا او کتلی شي یا مثال په تور دی محله کې زیات مستحق نه دي مطلب لږ وسی کېږي البته بله محله کې بل کلي کې یو ډېر غریب انسان دی نو به یې هلته وړی شي نور د یو ځای زکات بل ځای ته منتقل کول بشرط دی چې هلته د رشته داري جایز دی یا د دې ځای مقابله کې هلته لږ ډېر مستحق دی جایز دی ورنه که دا دوه خبرې پکې نه نو د یو ځای زکات بل ځای ته وړل مناسب نه دي ګناه خبره ده ځکه چې تم زکات ته وړې بل نو دې خلکو له به څوک پرې خبره باندې پوه شي دا خبره واضحه شولې دي اصول بیان شي امید دی چې بیان شي خبره پوه شي بل نمبر برازو تملیک دی زکات چې چاله ورکولو پای کې دویم شرط دی تملیک ګوره دوه قسم ټکي استعمالېږي یو تملیک دی یو اباحت دی تملیک مطلب او د اباحت فرق داسې دی چې تا در سهام خور کړی دی یو کس راځه لکه ما سره روټۍ وخوره دې ته ویل کېږي اباحت تا راوځو ځان سره لیکل لکه تا هغه په روټۍ مباح کړی چې ما سره روټۍ وخوره دا اباحت دی تملیک مطلب دا دی چې دا روټۍ ولا په لوښي کې بند کولې ورکه چې ستا شوله که خوري او که چاله ورکوي چې سلې پې خوښ فرق باندې پوه شئ نو زکات کې اباحت نه چلېږي اوس یو کس کم دی هغه د زکات په پیسو باندې دیګ پوخ او راځي لکه خورئ نه چې دا صدقه شو دا زکات نه شي دی کې تملیک پکار تملیک دارې دیګ پوخ کا دیګ پوخ کا او لیکن دا وریجي دا پېښاپورو کې بند کاری ولې ورکه لکه چې څه پې کوئ وې ستاسو شو که بازار کې خرڅوئ او که خورئ او که چاله ورکوئ تملیک یه د یو څیز انسان مالک جوړول
یو خبره باندې پوه شئ تملیک کې دویمه خبره ده چې تملیک کوي انسان غیر انسان تملیک نشي کولی غیر انسان مطلب زکات پیسې راولې په جماعت کې ولګولې په جماعت کې تملیک شته جماعت کوئی نشي هغه خو انسان نه دی کنه یا دا غره کې مدرسه کې کمره جوړېدل او تواره له وسلې په کمره ولا ساز کړه یا دې ډیری له پیسې کار کو ډیری له دې پیسې واغست یا دې ډیری له پیګانی مانی واغست نه چې دا تبلیغ نه دی تبلیغ پکې یو انسان یو مستحق انسان چې تر څو پورې تبلیغ نه شي زکات پدې دي تبلیغ باندې پوه شو یو انسان دا ورکول چې دا وانه ستا شوي اوس د پوجي خو خدای په جمعه ته لګي که په ډیره لګي او که په خبره پیږي چې تبلیغ به ضروري دی کوم ځای چې ودی کېږي نو خو به کسنې می سینې به ماته وایي ها هر دوه باندې پوښي تبلیغ درې برا شو بلا عوض بلا عوض مطلب بسیط دا خاصان دی بلا عوض چاله دی ورګړي مثال په تور پوجي اوس زکات پیسې راغستې دي او هغه چې په غلطۍ کې استاد دی لور چاله غلطۍ کې اوس ورګړي خو په دې نه دی ورګړي چې یار روسته ورځي او په مارکیټ کې ورله ختمونه کوي سم خیال له دا زکات په عوض شو په غیر عوض شو معمولی شانسي زما کې شریعت نه مني معمولی شانسي یو کس نه دي زکات په دین ته ورکستا مزدور دي ستانه وکړ دي ستا زمیدار دي چې مړ لګ ډیر کار براله کوي مخې لراشي له خیال به ساتي ماشوم وا در روان دی کې بل غړي رمنډو وي نو سم خیال دا زکات عوض شو بلا عوض شو عوض شو اگر چې په دین دي چې په لار کې برابر سلام واچي عوض شو کنه زکات ځای شو جی اس فرنش اس قسم عوض نه خالص الله د پاره بلکې ستا زکات چا قبول کړو ته دا شکریا ومنه شکریا ادا کړه چې الله دې ستا قدر وکړي زدي دی یو لوی بوج نه بچ کړو ورنه کدا سیده اوریدا سيزي چې تاسو زکات نه قبلې ټول مالداران دي یا څوک داسې دي چې نه قبلې نو دې فریضه څه پته سګي دا مجرمي دي چې تاسو په رجا نه قبول کړي مجرمي ان الله مجرم حکم وعیدا چې باندې شو ټول دی هغه نو اوس یو کس تا زکات قبول کو نو هغه تاسو راخو ته په خني دي کړی هغه تاسو راخو تی دوی بوج نه بچ کړی تی الله د قهر عذاب نه بچ کړی ستاسو پیسو حفاظت وکړو تی د مال د شر نه بچ کړی نو تاسو هغه وکړو که تاسو هغه وکړو هغه سره وکړو نو بلا عوض په دې پوه شئ دریم څلورم نمبر دی نیت نیت مطلب دا دی چې دا زکات دا پیسې چې ورکو په کوم نیت په کوم اراده زکات په نیت باندې نیت کې د دوه خبرو خیال ساتل انتهایی ضروري دي یو خبره ده چې کله چاله زکات ورکړو د کنه زکات په نیت ورکړه زړه کې صرف دومره خیال راولا چې دا کومې پیسې د مستحق لور کومه نو په کوم نیت ورکوم زکات په اراده او د زکات په قصد ورکوم بس او دا خبره شو چې د نیت سره تعلق ساتي نو په خله ویلو د ضرورت نشته چې استاد یې دا 2 روپۍ د زکات واخله د خلکو مخکې خې و شرمې نه دې ضرورت نشته هیڅ ضروري نه ده بس تا غالب ګمان ده چې دا کس مستحق دی غالب ګمان ده چې دا کس مستحق دی کته پوس کې وګه کنه کې مګه بس استاد چې دا واله ستاسو پلان کې دا واله ستاسو ځان په سګارو زکات ولې دې ضرورت نشته دی نو یو خدای دې چې نیت کله ته زکات پیسې ورکې دی وخت کې نیت ضروري دی دویم نمبر دا کده وخت نه کېمه نو تاسو سره چې ټوټل مال کې د زکات کمی پیسې جوړیږي مثال په تور 1 لک روپے مال کې 2.5 روپے زکات دي نو دا 1 لک نه دي 2.5 زره د زکات په نیت رابې لیکلو جیب کې واچو ما خبره ته مجال نه خیال هم نه دي د 1 لک نه دي 2.5 زره زکات په نیت رابې لیکلو جیب کې واچو هغه دې کې د نیت وو لہذا اوسو څوک د مستحق ملاوي دا ورکوي اس نیت ته جو ضرورت نشته چونکه هغه ځای کې د زکات په نیت دی راوړسته او جب کې د کې هو دي چې دا د زکات پیسې دي او مطلب نور پیسې ور سره نشته مستحق ملاوي دا ورکولې دي لګېړې نه شو نشي ورکولې نو دا نیت به نمبر کې ضرورت دریم نمبر وکیل تا یو کس پیسې ورکړي چې هغه کتاب لکه لوي زکات کا ورک نو کته نیت نه کړي او ستا په ځای وکیل نیت وکړو
چې دا زکات پیسې دې زکات په نیت ورکوم هم ټیک کچته تام نیت نه کړي وکیل دې نیت نه کړي نه درا به له ور په وخت کې نیت کړي نه دې ور کور په وخت کې نیت وګو چې صاحب دې سکل کله سړي سره نه شي ګان چې مثال په تور باندې یو کس دې پیسې ورکړل خیال دې نو خو دې زکات په نیت جب کې واچول او دې زکات په نیت هغه ور کړي نیت خیال دې نو ور دې ورسته دریا چې دا مې څه چلو کو زه خو د شومان شوم ما صدقات کول نه وخت ما خو ته زکات ورکو که څه چل ول می دا کار کوم خدا خوشی را صدقې کنه که څنګه پوجي کله کله انسان هغه ته کیږي کنه د شومان مال اکثر څه دې لاري نو یې بیا علماء خپګيږي سړي باندې کنه چې سړی لیک شوم دې اسنه اشته زکات څه ته پریمي دي علماء کرام فرمایي ک ترسو پوری د فقیر مسکین مستحق چاله چې ورکړي هغه سره هغه پیسې لا پردي خرج کړي نه دي هغه سره پردي دي دی وخت کې نه تو کوم الله جل شانه مستاد دغه مال په زکات کې کوم ولیکن هغه چرته خرج کړي دي هغه ته نشته سپاتو چې را پوجي د هغه شان شنو ولا پسې بیا راځي باندې وانه ویجه هغه کرشته پوجي مره هونه سخی سړی دی خواږي اسنه چې دا را پسې راځي چې دا کزنیم پوښه و مال واپس راځي هغه زر لاړی چې په بازار کې سودا مودا واغې زويسته کول کې خرڅ مکړه چې ځکه راځي لکه ما خو څه مال ګورې لشي دا نو که چېرته شي زی لګولې ختم کړي دي نو بیا د زید نیت اعتبار نشته دی اوس په دوباره ورکړي په خبره باندې پوه شئ دا د نیت او د تبلیغ وغیره طریقه دا څنګه به بعضی مرګري چې له قرض ورکړي او بیا وروسته هغه نو ورکړي یا غریبي یا وروسته کې د زکات پرې ته په خو دې شم نو سم خیال دی دا زکات کې شمارل کېدای شي ولی نشي نه ورکړي نیت کنه د قرض په نیت ورکړي دي ورکول په وخت کې د زکات نیت نو چې زکات نیت نو وسو شي هغه وخت کې د ورکړې په وخت کې نیت پکاو او هغه د نیت نه کړي کار پښتو سوې ځان اوس خلاصې کار اسانه ځان ده چې یې ورته په زکات کې شمار اسی شمار څنګه شمار حق چې ته د سکه ست په زکات کې شمار نو څه طریقه وکړو یو کس ته ست په قرض ده ها هغه نشته لري بس ګرځي چې هغه نشته غریب دی اوس ته قرض هم ختمول غواړي زکات هم ورکول غواړي مکه پیسو کې حساب کتاب کول غواړي څه چلو وږي سره چې خلک پیسې ولا ورکړي د زکات یې قبول په بیت واپس دی واخله باقي نه کې دی د چې دا کار کوي خبره کې ضروري دي ورنه علماء څنګه نه مسلې نه خبر ده چې ګوره هغه څه وکړ د سې چې هغه ته معلوم دی چې غریب دی وسیله کی او ته تاسو ته زکات هم پتا باندې دی نو څو هغه وخت ور زکات نه تر کړه دا هم کې نشمار نه کی نو طریقې دا ده چې ته دې چلو کړه چې د زکات په نیت ته پیسې ورکړه ورته کړې په بل څه شپه بس ما قرض روباس پرې مې چې کوړه نه کړ نه لاړ ورته چې دا نه لاړ نشي شپه روباس ما پیسې شاوه فورا دې خپل پیسې وال نو دا قرض ادا شوستان زکات ادا شو هغه په دې مسله باندې کوی شوې د دې متعلق چې ذهن کې څه سوال یو څه تاسو کول غواړي تاسو چې مدرسو بارے کې خبر او کړل نه چې بارے په زکات نه کی نه چې مدرسو بارے کې معنی دا کړ مثال دا په کوم خیر ده کنه او دا هغه دې امارات مدرسه باندې دی کنه او په بلنګر کې سره ورته ما دې اوس مزمو کوی دا خبره ته خیال ورما دا ویل چې تلار شي او ته په کمره جوړه کې تبلیغ نشته اوس یو داسې مدرسه چې لنګر پکښتا یا طلباء له کتابونو یعنی مطلب سنا ست طریقې سره طلباء باندې پیسې خرج کیږي دا د پاتره چې واقعي د غزې کې هرڅ نشته دی داسې د مدرسې په نوم زکات واغستل شي نو مدرسه شته او نه خشته نه ورسره نه دي باقي دا د پاتره سمنګ د علاقې مدرسه دا باقاعده درس تدریس لنګر څه پکښته نه ورشه هغه محتمم لا زکات ورکړي محتمی په دوه طریقو سره زکات قبلې کله کله دا محتمی په خپل مستحق دی غریب دی نو هغه زکات قبول کی ځان د پاره هغه زکات هغه به په خپل طرف نستا ستا زکات شو تاور کو محتمیم تا یا د مدرسې استاد هغه ځان له قبول کی هغه نه پس هغه د خپل طرف نه په مدرسه ولګي ستا زکات شو دا صدقه او خیرات شو دویمه طریقه دی چې موږ سره مدرسې کې کوم لکان راځي او موږ یو فارم لګو هغه فارم کې موږ نیابت یو خاني وکیل وکالت هغه ته ډګو چې کستا د طرف نه موږ زکات وسون کو او د مدرسې په ضرورتو تنها شول امارات شو لکانو لنګر کتابونه وغیرہ مدرسې جسم
نو آیا ستا خوښه ده چې موږ ستا له طرف نه زکات وصول کړو او بیا د مدرسې پرې ضروریاتو ولګو نه موږ ته دا صد کوي دغه ته ویل کېږي وکالت هغه که چېرته داسې واقعي او صحیح ترتیب وي بلکل جایز ورکولی شي جی देखिए रकम मुस्तकिल का साल निकलने का ज़कात पाई खर्च की गई है बड़ा कर ज़रूर څنګه मदरसे लंगर की का ना हाँ अगर ये उसी का साल نه چې هغه فارم چې کوي که نه هغې کې موږ دا خبره لیکلي که ته د زکات مستحق یې که ته چېرته صاحب نصاب یې سید یې نو همدې ځای کې هغې کې خپله خانې هغې کې خپل صد دی هغې لپاره بیا خپل ترتیب سیټ کېږي او یې د پیسو نه علاوه په دوه شي باندې زکات ته کولی شي مثال غنم والے بالکل 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 ګورئ چې زکات کې لږ د شریعت خیال بسن زکات مطلب د ضرورتمند ضرورت پوره کول دي د ضرورتمند ضرورت پوره کول دي اوس هغه ضرورت ښه صورت نقدي ده ولیکن بعضې کورونه داسې وي چې هغه پلار شو یا خاوند شو هغه نورو پیسې کې نښتي دیوال یې پرېوتې هغې ته ګوتې مې وړي دې لیکې چې زه دا به مې یو باني خلک به معلوم راوړي زه به یې نور ځای ګېلو ځم او دا به نه جوړم نو پرده خو ډېره ضروري ده لہذا ته داسې چلو که چې ته اوله سیمټ شګر سوال وې دا واله شب دیوال پې ځان نه جوړ کړه نارمل داسې ضروري دی پرده ضروري ده ځکه به کله بارې کله به سینو بچو ته به تکلیف نو دا څیز په ظاهر یو مثال وي دا یو څیز ضروري دی یا دغه رنګې مثال په طور فیسونه پې جمع شوي دي او روزانه تینی چې د سکول استاد یا مدرسې ماشومان روزانه شړي او تینی اوس که ته اوله پیسې ورکړه نو هغه نسې یو بې حسه شان انسان یې نور شي نو کې لګوي خو د بچو د دې بې عزتۍ غم فکر ورسه نشته را روانې که ځان سې راولې لاس کې هلکه شابه د پیسې والا په خپل لاس یې ورکړي دې فیس کې سوچ به ګورو به د انسان کوم څیز ته ضرورت دی د هغې د پوره کولو فکر به کوو د مداره یو کس ته معلوم ده هغه باندې قرض دی مستحق دی څه کسان داسې دی چې هغه مثال په طور 2000 زکات دی نو 2000 کسانو ته ورکړي څه کېږي 2000 زکات دی د هغه په نظر کې دا یو ښه سوچ دی د هغه په نظر کې چې شریعت د هغه په نظر چې بس دې ټول ارچنته روپۍ ورسو دې کې څه فایده شته څه فایده شته ټیک ده زکات دې وشو خو څه فایده خو نه شولې زکات مطلب صرف هغه فرض خو د ذمې نه لرې کول نه دي که نه زکات مطلب غربت ختمول دي څونه چې ستا په وس کې کېږي نو هغه په دې طریقې سره غربت ختمېږي نه ختمېږي د 2000 په ځای باندې 2 کسان له ورکړه څه کار به پرې وشي نو زمونږ بعضې داسې به 100 روپۍ به تقسیمې د دې سره نه دا هغه سره کوی به 100 روپۍ یاره ډېر ته چې ورسېږي لکه د چا دې په خیر ښېګړه رانوسته خو دا چا خپل یو بعضې داسې خلک په سوال راړوي د زکات په نوم خلک خپلو جرو ته راوړي او خلک په سوال راړي مثال به دو لوټ راګې راوړو حجره کې تش کړو هر خانان دا چل کوي چونکې الله ته خوښ نه دي نو ځکه د هغوی هغه زکات الله په دنیا کې ضایع کوي څه اجر ټول الله نه ورکوي د لوټ راګ به راوړو حجره کې به یې تېش کړي چې څوک زکات مستحق راځي موږ نه وړو نو لیډونه به ولاړ نو مستحق او د غیر مستحق پکې څه بدلېږي حاجي تا دا خلک په سوال راوړو ښه خو دا وایي چې دم دقه تروړه والا خو یو کس ته ورکړه مزدالله لکه پلنکي له کور ته ورکړه د لومړنۍ طریقه کې عزت دی که بریدویمه کې ما خلک په سوال لاړو جی دا غلطې خبرې دي جی مفتي صاحب خزانې وغیره د هغې هم څه تفصیل وکړه څنګه چې خزانه سړی راوښیي یا څه داسې अब مثلا خود से आप लगा शांति اشارتن بیان شو ریکاز مثال په تور یو طریقه خدا ده چې یو کس یو ځای کې پیسې خخې کړي او هغه تر ډېره موده پس ملاو شي او مثلا موږ هغه کې بیان کړو نو چونکې هغه تیر کړو زکات باندې نشته دویم چیز دا دی چې صابر مطلب دا دی چې چېرته زه دا کور راوکړم نو خزانه پکې راوکړم د هغې څه به څوک مایي کې زکات شته او که نشته نو موږ ورته وایو چې جی څلور استحصال شو د پنځم حصه به پکې بنګله راکړې خبره پوه شوئ دا په زمین د لیتا وروم لکه تاسو ټول کوئ په زمین په زوار نه کوئ که مالې په پیسه راکوي خو خیر او که نه راکوي نو جی پوه شئ مثلا باندې حاجي بل چا ذهن کې څه سوال دي غیر مسلم باندې زکات نه کیږي چا باندې غیر مسلم غیر مسلم صدقه کې او صدقه ورکول شي سید چې کوم دی سید تا د لپاره چونکې زکات خو ناجایز دی دا صدقات په دوه قسم دي جی موږ عام طور سره هر یو د صدقه وایو
یو ته ویل کیږي صدقه واجبه او بل ته ویل کیږي نافله. صدقه واجبه تا منخته کړې ده یاره که زما دا کار وشو نو زه به دومره خیرات کوم، زه به چیلې لالم، زه به دومره پیسې تقسیموم. یا فدیه ده، کس وفات شو د هغه مونځونه پاتې دي فدیه ورکړي، دا صدقات واجبه دي. یو کس باندې روزي پاتې شوي دي، بوډا دی یا داسې بیمار دی چې ټیکېدو امکان نشته، نو دی په خپل ژوند د روزو کفاره ورکړي. یا دغه نور مختلف قسم د قسم کفاره ده وغیره وغیره. دا قسم څیزونه دا صدقات واجبه کې دا په مثل د زکات دي. د دې نه علاوه یو سړی کې راځي چې له شلو په دي چاله ورکوم اسی ورکوم الله رضا ده پر ورکوم دا صدقات نافله. نو دا صدقات نافله دي ټول کې چاله ورکول شي، سید غیر سید، مالدار غیر مالدار، مسلمان کافر وغیرہ چاته ورکول شي. جی بس اونه څه ځای کې اجل الحمدلله زموږ کورس سره ورسه دعاګانې وکړو چې الله جل شانه